د اعتکاف حکم څه دی شریعت توګه باندې؟ آیا فرض دی، واجب دی، سنت مؤکد دی، حکم یې څه دی؟ دا یاد لرئ اعتکاف شرعاً شرعی طور باندې دا سنت مؤکد دی، صرف سنت نہ، سنت مؤکد اہم سنت دی، او دومره اہم سنت دی چې عائشہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام مبارک فرمائی چې حضور مبارک په خپل ټول عمر کې یو ځل هم په رمضان کریم کې اعتکاف نه دی پرېښودی تر دې پورې چې الہ العالمین وفات کا او دنیا نه رخصت شو. یو ځل یم نه دی پرېښودی نبی علیہ السلام، یو ځل. نو حکم یا سنتی مؤکد دی ہر کال باندې، چونکہ رمضان کریم په مدینہ منوره کې په دویم کال د هجرت باندې روزې فرض شوي دي. بس د مدینه منورې د زندګۍ د هجرت نه پس چې روزې فرض شوي دي نو په اخیرنه عشره کې حضور مبارک په ټول عمر باندې اعتکاف نه دی پرېښودی. حکم یې سنت مؤکد دی. ہاں یو درې خبرې پکې دي، پرېښودی خو نه دی، خو یو ځل په حدیث کې داسې راځي چې حضور مبارک یو کال په رمضان کریم کې اعتکاف 20 ورځې کړی دی، 2 عشرې. او صحابی فرمائی چې دا هغه کال باندې نبی علیہ السلام 2 عشرې 20 ورځې اعتکاف کړی دی چې په کوم کال باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دنیا نه رخصتېده. یعنی په اخیرنی کال د عمر باندې نبی علیہ السلام اعتکاف په حدیث کې داسې راځي 20 ورځې پیغمبر علیہ السلام اعتکاف کړی دی. یو ځل داسې راځي چې پیغمبر علیہ السلام د مسلم حدیث دی چې حضور مبارک یو ځل 3 واړه عشرې اعتکاف هم کړی دی، سبحان الله 10 واړه ورځې کړی دی. او هغه یې ولې کړی دی؟ نو ابو سعید خدری فرمایي رضی الله عنه وی چې حضور مبارک او هغې سره چند صحابه د رمضان کریم په اولنۍ عشره کې اعتکاف ته کېناسته. کله چې 10 ورځې پوره شوې صحابه کرام هم ورسره پوره کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سر مبارک خیمه نه راویسته او صحابو ته فرمایي اے صحابو زه چې د کومې شپې د لټنې دپاره چې هغه مراد لیلة القدر شپه وه چې زه د کومې شپې د لټنې دپاره په اوله عشره کې اعتکاف ته ناستمه 10 ورځې اعتکاف خو مې وکړه، خو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغله او راته وی فرمایل یا رسول الله مبارکه هغه ورځ په دغه شپو کې نشته، هغه شپه د لیلة القدر هغه په دغه 10 شپو کې نشته، تا خو اعتکاف وکړه لږ مخکې. حدیث داسې دی حضور مبارک د منځنۍ عشرې اعتکاف تم کېناسته. ګوره امام الانبیاء دا شپه دومره ضروري ګڼله نو هغه ته څه ضرورت و؟ ضرورت خو امام ته دی چې خطاکار او سیاکار خلک یو، هغه خو معصوم دی، امام د معصومینو دی. او تعلیما للامه، امت له تعلیم ورکوي چې ګوره دغه شپار نه فوت نشي. منځنۍ عشره کې چې کله صحابه مر سره کېناسته 10 ورځې پوره شوې، دا نن چې کومه ورځ د شلمه په دغه شلمه ورځ باندې ابو سعید خدری فرمای خیمه نه سر را بهر کا
محبوب علیہ السلام او فرمایل صحابو لش پی اعتکاف مو نورم وکا خو بیگا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغله او راتوی فرمایل چې دا کوم لش پی اعتکاف چې تا وکا او دا کوم شپې د لټنې د پاره دا وکا دغه شپه په دغه لس شپو کې نشته وی چرته وی فرمایل او چیرته فرمایل بیا نبی علیہ السلام خیمه را بهر شو په شلم ورځ باندې صحابو له خطبه غونډه ورکړه تقریر یې ورته وکړه چې اے صحابو کتا سو خوخی او ما سره کوم خلق ناس دی نو برای کرم هغه صحابه ما سره یو لس ورځې نورم کینی ځکه چې جبرئیل علیہ السلام راته فرمایل چې هغه شپه د لیلۃ القدر چې کوم شپه ده او تر رمضان کریم اول اعتکافونه کړي او رواني چې هغه شپه حاصل کړي نو جبريل علیہ السلام راته وی چې هغه شپه رب لا یزال په اخرنه 10 شپو کې اخو دی نو کلټیا یو لس ورځې اعتکاف نورم وکړه بیا حضور مبارک د لیلۃ القدر د شپې د لټنې د پاره او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مرسره کېناست لس ورځې اعتکاف یا نورم او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دغه کال باندې نو دیش ورځم اعتکاف پیغمبر علیه السلام مبارک یو ځل فرمایلی دی یو کې دا خبره شوا شل ورځم اخرنی کال د عمر باندې پیغمبر علیه السلام کړی دی او یو کال داسې راغلو پرې خود یې نه دی خو که تر پاتې دی یو کال تر پاتې دی هغه قضا پیغمبر علیه السلام په شوال المکرم کې سره د روژو کړی د پیغمبر علیه السلام تاسو د اعتکاف اهمیت ته وګورئ څومره اهمیت یې دی